کتا د الله حکم ته سرخ کته نه کو الله د منزل نه کو نو بیا خو به خپل مرضی باندې ژوند تیری نو دا خو دو پیری قرآن کې راغلی چې تا لیدلی هغه سړی چې خپل خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی لا اله الا الله څه ته وایي او مونږ خو ټولو ګوره دا خو ګوره هر سړی خپل محاسبه په خپله کولی شي چې زما خواهش زما مرضي ما سره اهمیت د الله د مرضی دی او که زه خپله مرضي کوم الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن زموږ موضوع دا ده چې د نفس اماره فائدہ یا د هغې حقیقت نو ګوره یو څیز لکه څاروی دی مثال په طور څاروی دی نو هغه به ته جوتي کوې اول نو بیا به هغه تاله کار کوي اوس یو ځنګلي څاروی دی یا څه دی که نه هغه به ته جوتي کوې د هغې تربیت به کوې نو بیا به هغه تاله کار کوي کنیا خو تا باندې لکه اوس اس دی ځنګلي اس دی نو هغه خپل شا باندې تا نه پرېږدي نو هغې بیا جوتي کول دي او بیا د هغې نه فایده اخیستل دي نو پخوا خو آسونه یا هر څه چې خو بهرحال داسې ما تاسو له مثال درکو چې همدغه رنګې دا نفس چې کوم دی که زه ووایم د دې حقیقت نو دا یو سورلي ده ډېر د دې روحونه دي دا یو سورلي ده انسان چې شعور سنبال کی بالغ شي عاقل شي نو د لکه د یو روان سولی کې د الله پاک کې نه روان سولی روان گاډي کې الله پاک کې نه او بیا دله هدایت ورکي چې بی خپل رخ ما طرف تکا وانیبوا الی ربکم واسلموا له چې بی دا تما اوس کېنولې او که تا دا گاډي کنټرول نه کو او دا د جوتی نه کو نو دا به دوزخ ته بوځي او که تا دا وپېژندو او د دې سټیرنګ د تا خپل قابو کې واخیست او خپل رخ دې زما ته کو نو بیا به ته کامیابې نو اول یو لکه مثال دا دی د دې مثال د یو روان گاډي دی یو موټر دی تیز رفتار نو اول خو به دا ته پېژنې خپل حقیقت به ته پېژنې دنیا کې چې زه څه یم او زما منزل څه دی په دې به ځان پوهې او نو چې منزل تا ته معلوم شو چې بی منزل الله دی نو ته به خپل نفس به جوتی کی او تا به بیا بس د الله په لاره به روان شي سفر دی که نه دنیا سفر دی او نفس چې تا جوتی کو قابو دی کو او سټیرنګ باندې خپل لاس لکه خپل لکه قابو دی کو نفس دیکھئے حدیث ما ته یادېږي یا درته وایم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار انسان تاسو کې هغه دی چې نفس په قابو کی او د عمل کوي هغه ژوند دپاره چې مرګ نه وروسته دی من دان نفسه همدغه خبره ده چې دی خپل نفس قابو کی وعمل لما بعد الموت او دی خپل رخ الله طرف ته وګرځوي انی وجهت وجهیه للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ما خپل رخ الله طرف ته کو همدغه خبرې دي ځان نه زه ګورې خبرې نه کوم چې خپل فلاسفې او صفا قرآن دی انی وجهت وجهیه ما خپل رخ الله طرف ته کو چې هغه ځمکه اسمان پیدا کړي دي زه یکسو یم زما بل منزل نه دی زه مشرک نه یم چې زه بل طرف ته وګورم ولې دنیا ته زه څه ګورم زما رخ الله طرف ته دی الله موجود دی او هغه ما ته ښکاري کانک تراه ما ته ښکاري سار ما یو دغه کتو چې الله چې کوم نشانی دي الله پاک دا ټول د الله پاک نشانی دي ته یو کور کې هغې کې واړه دي هر قسمه خلک دی او بیا چې بار وځي او دا ټول
دا څه شي دا الله دی دا الله اراده ده دا الله قدرت دی نو دې کې چې کوم دی نو لکه په دې باندې ځان پوهول غواړي خبره زه د نفس خبره کوم نفس ما تاسو ته وایي سورلي ده روان ګاډی دی که تا دا په لارې نه کو نو ته به بیا بې لارې که الله تا منزل نه کو نو بس بیا خو دنیا په منزل شي او زمونږ عام طور باندې دا دی چې دنیا منزل هر سړی ته دنیا خوږه ده دنیا مفاد او بس دغه او دقه ګوره دا په خپل سړی خپل احتساب کولی شي که نه چې زما نظر کې اهمیت د څه شي دی نو اهمیت که ستا په دغه کې ستا په نظر کې د دنیا شو او آخرت دیر کو دا الله رضا دی پرېښوده نو بس بیا خو ته لکه بیکاره شوې ځان دې بیکاره کو ژوند دې ضایع کو نو نفس چې کوم دی یو خو ما تاسو ته دا وایي چې نفس لکه اب ته سټیرنګ په خپل لاس کې باغلی ارایت من اتخذ الهه هواه کتا د الله حکم ته سرخ کته نه کو الله د منزل نه کو نو بیا خو به خپل مرزه باندې ژوند تیری نو دا خو دو پیری قرآن کې راغلی چې تا لیدلی هغه سړی چې خپل خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی دی لا اله الا الله څه ته وایي او مونږ خو ټول وګورئ دا خو ګوره هر سړی خپل محاسبه په خپله کولی شي چې زما خواهش زما مرضي ما سره اهمیت د الله د مرضی دی او که زه خپله مرضي کوم دا دین چې کوم کوو که نه دا زما مرضي ده او مونږ ځان له یو عذر جوړ کړی چې بس مونځ روژه کوم که نه یو عذر ځان له جوړ کړی او دا خو روایات دي مونږ چې کم دین به نوم چې کم کار کوو دا دین نه دی دا ستا خواهشات دي دا روایات دي دا پیدایشي لکه د یو هندو کور کې الګ پیدا شي 10 کاله 12 کاله کې نو هغه هم رواني بتخانې ته مندر ته هغه هم ټول رسومات کوي که نه چې کم رسومات دي د هغې اخترونې دغه شانتې هر څوک چې کم دي نو مونږ یو دنیادار کورانۍ کې پیدا شیو زما مور و پلار دنیادارو او زما ته نه په خپل هغې پوهېدل نه سوچ کو نه چاته وی او بس دغه شانتې بېهوشۍ کې هغه ژوند تېر کو لاړه یا شته یا هغه جدا خبره ده نو بهرحال نفس اماره ما تاسو ته وایي چې بھئی دا یو مثال د ګاډي دی او دې کې یو مثال چې کوم دی هغه زه تاسو درکړم چې معراج سفر معراج انسان خدای ته ورسېد سفر یې وکړو خدای ته ورسېد چا ولی الله صاحب زمونږ باباجي شیخ عبدالرحیم هغه دا بعضې وخت کیسه کوله د شاه ولی الله صاحب د سفر معراج تفصیل کوي براق باندې سفر کړو که نه چې بس تحت نظر او بس دونه تیز رفتارو چې بس هغه چې دا سفر وکړو واپس راغی نو کونډه خوځېده نو دا هغوی دا وایي چې بھئی دا څه شی و دا براق وایي دا نفس محمد صلی الله علیه وسلم او هغه نفس مونږ سره هم دی دا معراج تم حاصلولی شي او دا تعالی درکړی الله پاک یو نعمت دی بس په دې باندې کېنه دا جوتی کا او دې کې ګوره ډېر ښکلې دا خبرې دي چې الله نه چا تپوس وکړو چې الله تعالی درځم کم ځای کې وایي نو الله څه وایي دع نفسک فتعال نفس پرېږده ماله راشه بیا بل لکه نفس دعا نفسک نفس لکه خواهشات نفس پرېږده او ماله راشه او دا صرف دغه نه دی دا قرآن آیت دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى چې څوک د خپل رب مخامخ ودرېدو نه ویرېد او د خراب خواهش نه د ځان وساتو
دا جنتی دی قرآن آیت دی ونهى النفس عن الهوى نو دا نفس اماره خبره ده نفس اماره تا ته خو لکه دغه مثبت پهلو خو جدا دی خو دا منفي پهلو چې کم دی هغه تا ته وایي چې بھئی اخوا دې خو مه ګوره په دنیا ته ګوره بس بل خو مه ګوره دنیا ته ګوره نو دغه رنګې د هغې لکه خبره د نفس مونږ منلې او د نفس دنیا دپاره ژوند تېرو لکه دې کې زیات دغه نشته مسائل چې کوم دی د بیان زیات نشته نه د تفصیل داسې خبرې بالکل ساده خبره ده یا هو بس لکه مونږ چې کوم دی عام چې کوم دی بس دنیا ته مخه ده او دنیا دپاره دنیا ته منډه ده هر سړی وي په منډه دی او منډه د دنیا ده نه لږ سوچ بچار کول غواړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم